دا تصویر چې د یو مسجد دی او د داسې کلي مسجد دی چې په دغه وخت کې په دې مسجد کې د سحر مونځ ادا کیږي. تاسو ښکاري چې یو امام 2-3 ورسره مقتدیان دي. د سوچ خبره دا ده چې هر یو کلي کې اوس کلی دی مسجد دی نو کم از کم 50-60 کورونه وي پکې. په دغې 50-60 کورونو کې د سحر د مونځ دا حالت دی. سړی حیران په دې شي چې یو طرف ته احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ په باره کې وګوري، اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ په باره کې وګوري، بل طرف ته دا حالت وګوري نو سړی لږ کنفیوز شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما يحاسب به العبد الصلاة. وی د قیامت په ورځ چې بنده سره حساب کتاب کیږي په دې کې به اولنی حساب کتاب د مونځ کیږي. بیا ورپسې حدیث مبارک کې فرمایي چې د چا مونځ صحیح راووتو د باقي ټول اعمال به صحیح راوځي، ټوله کاته به کلیر راوځي. او که د چا په مونځ کې وټ کټ راووتل الله دې نه کړي نو شاته ټول عملونه به ګډوډ وي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. ځکه دغه مونځ چې دی د انسان د منکراتو نه د فحاشۍ نه د ګناهونو نه بچ کوي. چې مونځ صحیح شو بیا انسان اعمال ټول ټیک دي، چې په مونځ کې وټ کټ وي دنیاوي معاملات به دې ټول ګډوډي. دا یاد ساته دا کېدی نشي چې ته مونځ نه کې او ستا به نور معاملات صحیح وي. سحر د مونځ په باره کې راځي وي په کم کور کې چې د سحر مونځ نه کیږي خلک پراته وي نو په دې کور کې به جنگ جګړې به وي، نحوست به وي پکې، بې اتفاقي به وي پکې، مینه محبت به پکې نه وي، پریشانۍ به وي پکې. ډېر داسې اقوال دي د سحر د مونځ په باره کې. نو لہذا حدیث مبارک کې دا هم راځي وایي د کفر او اسلام ترمنځ چې کوم دیوال دی او بنیادی فرق دی دا وایي مونځ دی. چې مونځ ته لاړو نو بس بیا خو هغه فرق بالکل ختم شو. او امام شافعي رحمه الله فرمایي وایي څوک چې په خپله زندګۍ کې مونځ قصدن پرېږدي وایي دی چې مړ شي د مسلمانانو په مقبره کې مخه خوئ. داسې ډېر اقوال دي. واقیموا الصلاة اقیموا الصلاة. قرآن کې ځای په ځای الله فرمایي اقیموا الصلاة، تاسو مونځ قایم کړئ. الصلاة عماد الدین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مونځ چې دی دا د دین ستنه ده. چا چې مونځ وکړو د خپل دین قایم کو، او چا چې مونځ پرېښودو د خپلې حصې دین چې دی دا نعوذ بالله ونړولو ختم یې کړو. د مونځ په باره کې دا یو ډېره وسیع موضوع ده. صرف او صرف په دې تصویر او په دې حالاتو کې زما پیغام د خپلو کتونکو ته دا دی چې مونځ قایم کړئ، د مونځ پابندي کوئ، دنیاوي او اخروي ټول معاملات به صحیح وي انشاءالله العظیم. او که په مونځ کې فرق راغی نو بیا ګورئ حالات چې دی دا خراب